بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نه چې محترمه زموږ کومه وظیفه ده نو د مالدارېدو ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. صرف نن تاسو ته په دې کلیپ کې د وظیفې هم او دا دواړه تاسو د ژوند معمول ساز کوي. انشاءالله داسې به را روانې د پیسې، داسې به را روانې دولت، داسې به دې پوره کېږي حاجت، داسې به دې ختمېږي مشکلات. انشاءالله العزیز ژوند به تېر کړي پرسکونه، بهترینه او عظیم شانه ژوند به تېر کړي. نن چې کومه وظیفه ده محترمو دا د قرآن او د حدیث نه ثابته ده، ځکه چې الله پاک په خپله فرمایي چې څوک دا کلمات وایي نو زه به انسان مالدار کوم، د دنیا تمام حاجتونه به د انسان نه پوره کوم، د دنیا څونه مشکلات دي ټینشن دا به د انسان نه لرې کوم. او په دې باندې علما کرامو ډېرې زیاتې تجربې کړې دي. دغرنګې محترمو امام حسن بصري رحمت الله علیه یو سړی ورته راغلی یاره وایي زما دا مسله ده، نو ده ورته وویل چې یاره استغفار شروع کړه. بل یو سړی راغلی وایي زما دا مسله ده، نو ده ورته وویل استغفار شروع کړه. بل سړی راغلی بل نو اخره کې شاګردانو ورته وویل چې عجیبه غونډه کار دی یار، کسان راغلل مختلفو او تا ورله دوایي ورکړه یوه، نو دا ولې؟ نو هغه ورته وایي ګوره الله پاک په قرآن کې ویلي فقلت استغفروا انه کان غفارا. که یو سړی استغفار ووایي الله پاک ورته بښنه کوي. ویمددکم باموال وبنین، الله پاک د انسان امداد کوي په بچو باندې، دغرنګې په مال باندې. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، الله پاک به د نهرونه جاري کړي. نور د الله پاک نه څه غواړئ؟ دومره بهترین دومره اعلی زندګي د الله پاک درکړي تاسو ته، تاسو به حیرانه شئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روزانه 100 پیره استغفار ویلي. زموږ لومړی وظیفه د استغفار شوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. او که دا څوک نشي ویلی استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعضې خلک وایي استغفار دا غلط دی. استغفر الله استغفر الله دا ډېر زیات بهترین دی. او دویم وظیفه د ماښام د لمانځه نه بعد، ماښام چې کله لمونځ وکړو فرض یا سنت، د هغې نه بعد الله الصمد 101 پیرې، یو پیرې الله الصمد دا روزانه ویل دی او ځان لپاره وظیفه که. انشاءالله العزیز تماشه کوه الله پاک ستا حالت څنګه بهتر کوي. استغفار رسونه ډېره زیات وی دا ویل پکار دی، ځکه چې دا پیدا کوي نقصان نه کوي. که بیا هم تاسو یو لیمټ له ګورئ نو 314 پېرې استغفار او دغه رنګې الله الصمد 101 پېرې، نو انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي، هر قسم مشکل دا به الله پاک ختم کړي. دغه رنګې د مال او دولت خزانې به الله پاک درکړي. الله پاک به د بهترین اعلی عظیم شانه کاروبار محترم درکړي. نن چې کومه زموږ وظیفه شوله د استغفار او د الله الصمد، نو څوک هم چې محترم هر ډېر وایي الله پاک به باید دا هر ډېره زیاته ورکوي. الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.